الله الرحمن الرحیم. یاسر بھائی تپوس کړی دی چې دوه رونه دي او دواړه په شرکت سره په یو څاروي کې یوه حصه نیوي او کنه. نو مسله داسې ده کو چرته به د دواړو رونو باندې ځان له قرباني واجب وا او دوی صاحب نصاب وو، نو دوی دواړه بیا یوه حصه نشي نیولی، ځان له حصه بنیسي، ځان له قرباني وکړي. او کو چرته دی دواړه فقیران وو، یعنی قرباني په واجب نه وه، همداسې عزم لرلو چې موږ دواړه رونه شریک شو او نیمې پیسې واچو، نو دواړه به په شریکه په یو څاروي کې یوه حصه ونیسو. نو په دې صورت کې د جواز طریقه دا ده چې دا یو ورور دی د خپلې حصې د پیسې د بل ورور ته تحفې په طور باندې یا د قرض په طور باندې ورکي، او هغه یو ورور دی هغه حصه کې شرکتو کې حصه دی ونیسي. نو په دې صورت کې به دا شرکت جایز شي. دواړه رونه چې نیمې پیسې واچي او په څاروي کې یوه حصه نیسي، نو داسې یوه حصه نیول جایز نه دي. صاحب د بدایع لیکلی دی لأن القربة في هذا الباب اراقة الدم وانها لا تحتمل التجزئة. په دې باب کې قربت او د الله رضا عملی سیز چې دی هغه وینه تویول دي، او په وینه تویولو کې تجزی نه راځي، دا تقسیمیږي نه. نو دواړه رونه چې دوی کله یوه حصه نیسي نو یو حصه نشي نیوی. د حصې نیولو دپاره ضروري دا دی چې دا یو ورور د خپله حصه پیسې د بل ورور ته د هدیې او د تحفې په طور ورکي یا د قرض په طور ورکي، نو هغه یو ورور به هغه حصه ونیسي. نو دا قرباني به د یو ورور د طرف نشي، بیا وروسته دا غوښه دواړه رونه په شریکه خوړی.